زه بالپین ګاډي کې ګورم تا ته زه نمبر درکړم. د یو هلک خوښ دی د کیسه د هلک ته دا جینۍ در تاسې یاده کړه دا کار وله توله که د هلک ته پیسې چې څومره غواړې پیسې ورکړي پیسو والا دی خو لینې د هلک دی نو چاته ډایرکټ ویلی نه شي نو دغه کیسه ده نو دی لږ په لرې تاویږي را تاویږي کلي زمونږه مونږ خو د پېښور یو جي راځو بیا به راځو مونږ خو د څه کار هغې له راغلو اوس هم تعویض پسې تللی و ځان له تعویضونه کوله نو دی خو دا زما نمبر دی دا یو دا و بیا ته ما ته رنګ وکړې تعویض لیم دا له توله کې دې ملګري خو چې ته ما له کړی ما ورته وویل شاهد صاحب دا هلک لینې دی شرمېږي شاهد صاحب ما ورته وویل دا سړي هلک خوښ دی خو شرمېږي ته کښېنو بیا دې ولې دروغ وایې هلک مې خوښ دی نه مړه خواله چېرته راځي یاره تقریبا هغه پاتې کېږي په جهانګیري کې جهانګیري کې نه دا اکوړه خټک سره او زه پاتې کېږم په تیمرګره کې نه که نه میلاوېږي کله کله ملاویږي خو ګپ یې نشته څه پکې نه کېږي هغه اسانه ده خو ته په داسې کولی شې چې ما څه لین دین والي تا مخکې چاله کړي داسې کوي نه ما چې زما زه خو مطمئن شم که نه اندازه به وانه کړه چې واقعا خبره شوې ده که نه لکه سړی تکړه دی مونږ د خیمې د زو راځي تکړه دی په خپلې نه تاسو دله کلي تعویضونه ته په خپله تا خو ما ته دروغ اجرې نه کوم که زه دې مطمئن نه کړم دغه یې سفیر کاکا چې دا خاص کس څنګه خاص کس وي هغې د دلو ښاغلی دی نه تعویضونه ته په خپله کې بل ما صرف پوهېږه چې زه بیا درشم هغسې کړم ته په خپله کې څومره وخت نه نه داسې چاله د واده و هلک رضا کړی نه څونه پیسې به پرې راځي دا د وراني ډېر پیسه به وکړه یو ښځه د ده خوښه ده بیا مسلمان داسې کار وکړه چې طلاق ولا ورکړي چې پرېږدي څونه روپۍ ته غواړي دا لیک په موټر کې راایستیم او سر دې ته خیمې ته د بسې درغلی وم طلاق ولا ورکړي او پرېږدي هغه ورله وکړه هغې کې ورته ډېر تکړه یم هغې څو روپۍ به پرې راځي د یو حساب ورته غونډ یاد کړه دې به څو روپۍ راځي دا طلاق والا طلاق څونه وکړه او تعالی غول تم بلا مریضان درغلي موږ درغلي ما ډېر کسان راځي د کور کې نه مګر دا هم ټول دا زموږ د پښتانه درځي ټول راځي کسان ټول پښتانه درځي ټول اډګ له کولو دا مې البته اجرا کې وکیل اجرا کې مالته بکار وکړو ستاره موږ ته په چلته درغلي زیتا تا ظالم شي دومره شیخ کار هم چې څومره په ځمکه کې دن نه څومره د پاسې دومره دن نه ډېډه کې نه کېنې ګرمي به دي یخني به دي نه کېږي ورخې رمه یېرېږي چې هم نشته بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد څنګه تاسو ته معلومه ده چې زه د عملیاتو کم خلک چې فراډ کوي دوکه کوي شرک پروموټ کوي د هغه خلکو خلاف زما یو جنگ روان دی هغه خلک راوړم او تاسو ته په سکرین باندې د هغې حقیقت خیم چې دی کې حقیقت څومره دی په کومه طریقه من خلکو نه مال لوټ کوي زمونږ او ستاسو ایمانونه کمزوري کوي من تاسو ته وهمونه دراچي او زمونږ او ستاسو د عزتونو
او د مال ډاکوان دي. په دغه کې نن چې کوم پروګرام ما کړی دغه یو کلیپ تاسو هم کتلو. زما خپل زړه نه غواړي چې دا پروګرام زه اپلوډ کم، ځکه کله چې ما ته اطلاع راغلی وه چې وایي دغسې یو پیر دی او دا کوي هغه کوي ګرځي په کورونو خلکو له تعویضونه وړي، نو ما اړه کې وي چې دا به یو غټ ښه پوه انسان وي، خو چې کله موږ هغه پسې لاړو هغه ځای کې نو بیا د هغې نه پس زموږ بل ځای کې چاپه روانو په لار کې یو ملګري وي چې یاره دغه کس دی. نو ما چې شاته وکتل ما دا خو ماشوم دی، وایي نه دا چیت دی. چې ما وکتل نو ما دا څنګه سړی دی یار، دیم دا کار کوي. نو یقینا چې هغه له خلکو د پیر نامه م ورکړې ده او منل هم دی. زه نه پوهېږم چې موږ پښتانه کوم طرف ته روان یو. جاهلیت خو په موږ کې بې انتها دی، ځکه چې موږ په الله یقین نه کوو. زموږ عقیده په دې جوړه ده چې دغه بابا له لاړ شو ټیک به شو، چې دې بابا له لاړ شو ټیک به شو. دغه زموږ عقیدې دي. موږ د مور او پلار خدمت پرېښی دی، موږ د دین محنت پرېښی دی. پکار ده موږ مسلمانان یو چې موږ په قرآن په خپله ځان دم کو. دې کې حقیقت څومره دی څومره نه دی ویډیو به تاسو وګورئ. یقینا داسې زما په سوچ باندې خو دغه فني ټایپ ورته زه ویم، ځکه چې دغه کې ما ته حقیقت نه ښکارېدو. یعنې دومره وړوکی انسان او د هغه کارنامو ته چې وګورې، بیا د هغه چالاکۍ ته چې وګورې، خو دا خلک چې کله ګیر شي دوی بیا هم نه مني. سره د ثبوته زه ورځم بیا هم نه مني چې زه په غلطه یم. صرف یو خواست درته کوم، د پروګرامونو مقصد مې دا دی چې د دې نه تاسو زده کړه وکړئ، دې نه پوهه ترلاسه کړئ چې دا خلک پراډ او دوکه ده، دا هیڅ هم نشي کولی چې سم کوي، د الله ذات یې کوي، د الله نه علاوه انسان هیڅ نشي کولی. دا خلک بیا دا وایي چې یاره په تعویض کار کېږي، خو چې ستا پې یقیني، نو چې په تعویض یقین کوم په الله یې ولې نه کومه؟ کارونه الله کې که تعویضونه کوي. بیا دې کې مین مسلې دا دي چې موږ د مور او پلار خدمت پرېښی دی. جي هغه مور چا چې 9-10 میاشتې بچی په ګېډه ګرځولی، هغه پلار چا چې د ګوتې نه نیولی، چا چې په غېږ کې ګرځولی، او هغه د ګوتې نه د پلار ونیسي مکتب ته دی بوځي، په خپله غېږ کې دی وګرځوي، تا ته د قدم چلو ښي. د هغه پلار د هغې مور خدمت موږ نه کوو چې ودونه وکړي، نو مور پلار پرېږدي، ښځه د ګوتې ونیسي ځي. نو چې د مور او پلار د زړه نه ستا پسې عذاب روځي، ستا به الله ورځ څه ښه کړي، ستا په زندګۍ کې به سکون سره راشي. بهتره ده همدغه ستا پیران دي کوم چې ژوندي دي او په کور کې دي، د چا چې مور او پلار ژوندي دي په کور کې دي، نو دغه ستاسو پیران دي، د دوی نه دعاګانې والئ. مه ځئ دغسې خلکو لا. لکه نن ډېر د افسوس سره ویم دا نن چې کوم پروګرام رالی، یقینا زما د ټیم هلکانو خاندل، ای تفني واغېستله. کېدی چې تاسو به هم تفني حاصل کې وبه خاندئ، خو زه پې خفه په دی یم چې یاره زما ایمان دومره کمزوری شو چې اوس دیم زه پیر ګڼم او دلم ځم. موږ چې هلته ورلو کله دی خو په کور کې نو دا مریضان به ورتلل او روتلل به موږ هم ډېر انتظار وکوي چې موبایل ورسره نشته، چېرته تللی دی. بیا په یو لار کې مو لیدلو، زه حیران په دې یم چې یاره زموږ دا جهالت په کله ختمیږي، کله به موږ کې پوهه راځي، کله به موږ پرمختګ کوو، خپل ایمانونه مضبوط کوي، خپلې قبلې درستې کوي. مه ورځئ دې خلکو له. که موږ خلک نه ورځو نو دا خو چا پسې کور ته نه راځي، د هغې خبرې هم صحیح ده چې چېرته م ورشئ موږ خو چاته نه وایو چې موږ له راشه. زیات قصوروار موږ یو. ولې ځو؟ زموږ عقیدې داسې جوړې شي. هغه ورځ یو مفتي صاحب سره ناست وو، نو هغه راته وایي شهید خانه که چاته ونه وی چې پتا جادو دی، نو دا خلک در باندې یقین نه کوي. وایي چې پلان کې له تللی هم راته وي جادو دی، پلان کې له تللی هم راته وي جادو دی، پلان کې له تللی هم راته وي جادو دی، او ده راته وي چې نشته دی نه پوهېږي. اصل کې زموږ عقیدې داسې جوړې شوي، نو هغه خلک هم مجبوراً د دغې نه فایده ترلاسه کوي، تاسو ته وهم در واچي، نو تاسو د وهم مریضان شئ. یقین وکړئ دا ټول پراډ او دوکه دی، کې حقیقت څه نشته. او دا کوم پروګرام چې دی زما زړه نه غواړي، خو د ټیم ملګري وي چې نه جي دا پروګرام به ضرور اپلوډ کړې، نو انشاءالله ډېر زر به دا پروګرام د پریا ټي وي په شیشه باندې تاسو ګورئ. خو یو خواست درته کوم چې د دې نه سبق حاصل کړئ. زه دشمنیان ځان لګورم، پردو کورونو ته ځم، دغه خلک په ټوله نړۍ کې بې نقابه کوم، د دوی سره دشمني علم د دې دپاره چې زما معاشرې ته، زما عوامو ته، زما پښتنې خویندې میندې، زما مشران کشران چې دوی ته د دوی حقیقت ملاو شي او د دې نه ډډه وکړي. زما په زړه کې دغه یو ارمان دی چې زما په قوم، زما په معاشره کې پوهه راشي، د دې خلکو نه ډډه وکړي. دا پروګرام در سره مخکې شیر کړي. مننه. جلی پیران درنا په غم او په لړزان دي شهید خان پرې نه
نګدې غداران دي شهید خانه پرې نګدې غداران دي وای جلی پیران درنا په غم او په لړزان دي شهید خانه پرې نګدې غداران دي شهید خانه پرې نګدې غداران دي اور ازرخ کرای کړه جنانا چې در نه یو پټ نشي ګران